انجم صاحب څنګه چې خانزاده صاحب دنه یو کوېسچن په دې جرګه کې وکړو چې په بډګرام کې سوشل میډیا چې دا انتهایی غلط چې دا غي یوز کیږي نو سپیشلی ینګ جنریشن چې دی هغه د استعمالي دی خلکو ته کوم چې زموږ یوت ته چونکې تاسو په خپل هم ټیچینګ استاد یې او په خوش په سره تاسو تعلق دی تاسو به څه وایي یوت ته به څه پیغام ورکوئ چې موږ له سوشل میډیا کوم شیزونه له استعمالول پکار دي او د فیکس اکاونټ چې دي د چا د چاردیواري تقدس په مال کول د چا عزت نفس مجروح کول داسې خلکو ته به څه پیغام ورکول بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو زه په نورانۍ فیصلې باندې کومه چې د تنازع اوچته شوې وه په دې فیصلې باندې ټولو قومونو ته او خصوصا د شان اصلاحي کمیټې ته مبارکباد ورکوم او د ټولو قومونو نمایندګان شامل وو او ډېر یو غټ سټرګل نه وروستو د انصاف باندې مبني او فیصله وشوه او د هغې ټول نه غټه ښایسته پهلو دا ده چې دواړه فریقین په هغې باندې راځي دا د بټګرام دپاره یو نیک شګون دی دې نه وروستو ستاسو سوال ته راځم سوشل میډیا په زموږ په دې کائنات کې چې څه موجود دي د دې هر څه دوه اسپیکټس دي یو د هغې مثبت پهلو ده یو د هغې منفي پهلو ده او دغه شانتې د هر شي استعمال چې دی هغه ښه استعمال هم دی او بد استعمال هم دی هغه د استعمال کوونکي باندې انحصار لري چې هغه ښه استعمالي او که بد استعمالي سوشل میډیا چې کله نه راغلی ده نو موږ ګورو چې د دې ډېر غټ فواید هم حاصل شوي دي سماج ته یا سماجي شعور ته سیاسي شعور ته او دې حوالې سره ډېرې خبرې داسې شوي دي چې خلکو کې یو شعور پیدا شوی دی او ډېرې تبدیلیانې په دې ملک کې هم راغلي انټرنیشنل سطح باندې هم روان دي او موږ ګورو چې جرایم بې نقابه کولو کې صحافیانو چې مخکې کم کردار ادا کوي اوس هغې نه ډېر ښه کردار ادا کوي او ډېر په لږ وخت کې هغه خپل هغه دغې ته ورسي او دغه شانتې هر سړی چې دی د هغه فنګر ټپس باندې نن سبا هر سړی صحافي دی او هر سړی چې دی خبر نشر کولی شي خپل کمنټس ورکولی شي خو دا یقینا چې یو ډېره افسوسناک خبره ده چې خصوصا په بټګرام کې موږ ګورو چې کوم زموږ کنټیکس دی یا موږ چې کوم مخکې له زموږ کوم پوسټ راځي نو هغې کې غیر اخلاقي کمنټس ډېر راځي دغه شانتې د فیک آیډیز ډېر زیات دي او هغې نه د خلکو په عزت باندې حملې باندې کېږي او ډېرې نازیبه خبرې په هغې کېږي نو پکار دا ده چې موږ د دې مثبت استعمال وکړو هره خبره چې دغه اخلاق کې دننه هم کېدی شي هره خبره د حقیقت په مبني باندې هغه سړی کولی شي د تهذیب یافته قوم او د غیر تهذیب یافته قوم په منځ کې دغه فرق وي کوم چې زموږ په رویو کې دی او دغه شان موږ نور قومونه ګورو نو پکار ده چې موږ د اخلاقو دایرې نه کم از کم مخکې دایرې نه بار نه وځو د یو سړي ذاتیاتو پسې نه ځو سماجی برایان زه دا نه یم چې سماجی برایانې هغه پوینټ آوټ کول یا هغه خلکو ته خیل هغه غلطه خبره نه ده منفي کمنټس خو د خپل سمج مطابق یا د خپل ذاتي عناد مطابق یا یو قوم سره چا نه لګي یو شخصیت سره سره نه لګي نو هغه پسې داسې خبرې تړل یا د هغه ګنده کمنټس کول چې د هغې لحاظ سره نه زموږ مذهب د دې اجازت ورکوي نه زموږ تهذیب د دې اجازت ورکوي او نه زموږ اخلاقي اقدار د اجازت ورکوي شکریه بسم الله الرحمن الرحیم زه نن ډېر سخت خوشحاله یم دا کومه روغه فیصله چې د فریقینو منځ کې اصلاحي فلاحي تنظیم سرته ورسوله زه به حیثیت د تنظیم جوائنټ سیکرټري ډېر خوشحاله یم چې نن دا فیصله د قوم په حیثیت باندې وشوله تاسو کوم سوال وکړو چې د سوشل میډیا کوم دا واړه دا چې دي په دې دغې باندې زه موږ اصلاحي فلاحي تنظیم زموږ پنځم شق دی کې چې موږ دا ویلو چې دا په دې باندې کم از کم پابندي لګول پکار دي چې خپل کورونو کې دا موږ وایو باقاعده دې باندې موږ یو مهم چلولی وه د ډنډې نه واخه تر دغې پورې زموږ دا ملګري چې ټول ګرځېدلو چې دا کوم سماج کې چې کوم برایانې دي چې د دې تدارک وشي منشیات حوالې سره نور د جنازو کې چې دا زنانه شرکت کوي دې حوالې سره بل خاص کر موږ د موبایل باندې دا زور لګولی چې دا بالکل خپل وړو له زنانه ولا موبایل چې غټې د کیمرو ولا د مور کوي بل کوم نیو جنریشن چې دی هغه د دې غلط استعمال کوي یو خبره وشي هغوی یو ځینې یو کمنټس کوي بل ځینې بل کمنټس کوي نو هغې باندې چې فضا خرابېږي یو سوال انتهایی د اهمیت حامل دی خانزاده صاحب دنه د سوشل میډیا متعلق یو سوال وکړو چې چونکې زموږ ینګ جنریشن چې دی هغه د سوشل میډیا انتهایی غلط استعمال کوي په تاثر داسې راځي چې غلط کمنټس کوي قومونه چې دي د قومونو مشران چې دي هغه ټارګټ کوي او نوبت چې دی بیا ډېر مخې ته ځي
قومونه په هغې کې هم د ټکراو خدشه چې دغه پیدا کېږي نو تاسو د قومونو مشرانو نه نن دا اپیل کړ دی چونکې دې کې ټول د قومونو مشران راغلي یې د دې دپاره تاسو مخې ته څه لایحه عمل چې دی هغه تېروئ زه د دې خبرې د څنګه چې د سوشل میډیا باره کې دوی تاسو ته خبره وکړله ګوره دا د دنیا د قومونو هسته ده دا سوشل میډیا موږ ته اوس را رسېدله د موږ نه څومره موده مخکې دا په امریکا کې وه دا په یورپ کې وه دا په ټوله دنیا کې رایج ده دا یوازې بډګرام کې نه ده او دې چې کوم دی څومره ترقي کړې ده دې کې ګوره کلاس 4 نه واخله 22 ګریډه پورې او غټ سیاستدان چې کوم دی هغه هم پکې حصه اخیستی شي یو غریب سړي ته ډېره ښه موقع میلاویږي چې هغه خپل خیالاتو خپل مجبورۍ خپل تصورات خپل خیالات هغه کې اظهار وکړي دا ډېر ښه شی دی او ډېر ښه مفید شی دی څوک یې غلط استعمالوي نو غلط خو هر ځای کې کېږي دقه وایي دا غلط چې استعمالیږي خانزاده صاحب دغه دې غاړته ده چې خلک چې دی منفي کمنټس کوي کنځلې کوي یو بل ته بدې ردې وایي دا هم دقه د دې قومونو جات کې دي او ځوانان دي د دې خلکو ته به دې ځوانانو ته به څه میسج ورکوئ د دې دپاره بسم الله الرحمن الرحیم موږ د دې نه مخکې هم د دیشان اصلاحي فلاحي تنظیم د پلیټ فارم نه بلکې زموږ په دې دستور کې د دیشان اصلاحي فلاحي تنظیم په دستور کې هم د موبایل په حوالې سره چې د دې یاره نیگیټیو استعمال نه دی پکار مثبت استعمال د دې پکار دی او په ښه سنس کې استعمال پکار دی چونکې دا یو ښه ټکنالوژي ده ښه یو شی زموږ په لاس راغلی دی سوشل میډیا چونکې د دې استعمال په ښه انداز کې وشي په ښه طریقې سره وشي په معاشره کې چې کوم دی د امن لپاره د فضا ښه جوړولو لپاره د دې کردار په دې کې کسان ادا کړي خاص کر کې زمونږ ینګ جنریشن چې کوم دی هغوی د دې ډېر غلط استعمال کوي څنګه چې خانزاده خان وویل دا زموږ د ټولو دا تقریبا یوه رایې ده کوم چې غلط استعمال کوم خلق د دې کوي کوم چې یو بل ته پکې کنځلې کوي کوم چې غیر سنجیده باز کوي هغه بالکل نه دی پکار د هغې د مخنیوي لپاره موږ زموږ دا یو پروګرام شته د دیشان اصلاحي فلاحي تنظیم او بیا موږ لکه څنګه چې دوی دا یو درخواست وکړه چې د ضلعي سطح باندې د دې سې روکتام پکار دی نو موږ به د تنظیم د پلیټ فارم نه هم او ضلعي سطح باندې نورو قومونو سره به په دې کې باهمي مشورې سره کینو او په دې باندې به یو لایحه عمل طی کوو دې لپاره به څه قاعده ضابطه جوړو چې د هغه قاعدې ضابطې او د هغه دایرې نه څوک بار نه وځي لکه باقاعده لکه څنګه لالا چې وایي چې دا یو بهترین ذریعه ده د خپلو دغې د خیالاتو اظهار لپاره ټیک ده خپل خیالاتو اظهار دې کوي دغه دې کوي خو په یو دایره کې دننه لکه سنجیده خبره کول پکار دي غیر سنجیده خبره چې کوم دی هغه کول دي نه پکار بیا یو بل سره په فیک آیډیاو باندې داسې ګنده باش کول او داسې الفاظو سره خپل مشران یادول یا اپس کې یو بل سره چې کوم دی الجاویدل دا چې کوم دی زمونږ د بډګرام د فضا به ګنده کي او دلته کې به چې کوم دی د انتشار یو ماحول پیدا شي د هغې نه بلکې پیدا کېږي موږ کتل دي زړه کې داسې شي دي لکه بیا د سوشل میډیا او بیا د موبایل د غلط استعمال دی وجې نه زمونږ په دې علاقو کې زړه کې هم کافي مقدمې دی وخت کې موجود دي نورې مزید چې کوم دی هغې کې به چلته د دې روکتام ونیشي نو داسې حالات به پیدا شي چې کور په کور به چې کوم دی د موبایل دی وجې نه خلک چې کوم دی دست و ګریبان شي او دې سره ماحول ډېر خراب شي د دې وجې نه ډېر زر زموږ د شان اصلاحي فلاحي تنظیم دا موږ ته د دې خبرې احساس شته چې موږ خپل ینګ جنریشن دا جوان نسل چې کوم دی هغوی د دې پابند کړو دي او قاعدې ضابطې پابند کړو او هغوی د دې غلط استعمال نه کوي او په ښه سنس کې د دې استعمال وکړي د قوم د فلاح او بهبود دپاره او د اظهار کول چې کوم دی د رایې دا هر چاته حق ته لکه څنګه لالا چې ووایي خو د اظهار کولو دپاره هم چې کوم دی یو اصول پکار دی یو قاعده ضابطه پکار ده یو دایره پکار ده په هغې کې کول ډېره مهرباني